سینیټر مشتاق احمد خان صاحب زه د زړه نه د هغه قدر کوم، د هغه د زړه نه قدر کوم او د دې وجې نه کوم چې په دې دومره خلکو کې دا سړی راپاڅېدو او ده ووایي چې بهیزه ځمه او د هغه خپلې خور یا لور هر حیثیت سره زه د هغې تپوس کوم او د دې ځای نه روان شو امریکې ته لاړو او هلته چې کوم دی د هغو په مخ کې د دې ټولو انګریزانو مخې ته ودرېدو او د هغې مقدمه چې کوم دی هغه لړاو د څومره لوی منافقت دی زموږ سره چې هر سړی راځي او ډاکټر عافیه صدیقه داسې ده او ډاکټر عافیه صدیقه داسې ده او د قوم لور ده، د قوم لور د کوم طرفه ده؟ په 20 کاله کې چا تپوس نه دی کړی او دغه یو مرد مجاهد راپاڅېدو او هغه لاړو هغه وایي چې بهیزه د خپل لور او د خپل بچې او د خپل خور دا زه رازادول غواړم، زه داد پیش کوم داسې کس ته او هغه کسانو لپاره د شرم مقام دی د ټولو حکمرانانو لپاره کوم چې په پاکستان باندې حکومتونه کوي او هغو د اوسه پورې د دغه مظلومي تپوس نه دی کړی. او هلته یو جیل دی ګوانتانامو دی، داسې جیل دی چې الله تعالی د انسانان محفوظ وساتي. مسلمانان خو لري خبره ده چې هلته کم اذیتونه دو ورګي او کم تکلیفونه دو ورګي الله رب العزت د ټول انسانان محفوظ وساتي. او دا زنانه د زنانه وجود سونه نازکي سونه کمزوري او دا کمزوري زنانه چې په شریعت کې حکم دادې چې په زنانه باندې بلاس هم نه اوچته، الحمدلله زه د هغه شریعت او د هغه اسلام دعویدار یم او د هغه پیروکار یم او د هغه پرچار کوم په پوره دنیا کې چې موږ د داسې اسلام سره تعلق لرو، د داسې مذهب سره تعلق لرو. او دا زنانه 20 کاله وشو 20 کاله او په دې باندې تقریبا 86 سال قید با مشقت په وخېږي چې دا با شپږ اتیا کاله په جیل کې جرم یې څه دی د ځان نه په مقدمه جوړ کړه، د دروغ مقدمه په جوړ کړه او دغه زنانه چې کوم دې فقید کې واچوله. نن د هغه 20 کاله وشو خو په دې 20 کاله کې دغه زنانه ته چې کوم تکلیفونه میلاو شوي دي نو انسانیت په دې باندې شرمنده دی. او دلته زمونږ خلک چې کوم دي د انګریزانو انا جو بس انګریزانو خو ډېر خلک دي او اخلاق یې ډېر ښایسته دي. کوم دي اخلاق چې په دو کې انسانیت وي نو دو به یوازې زنانه سره دومره ظلم کولی وای هغه زنانه وای چې کله هم په سخت او په تکلیف کې حواس کوي نو هغه وایي چې زما خپل بچي او مور مې یادېږي خو د چا په زړه کې رحم را نه دی او موږ د هغو چې کوم دی بس دلداده یو. انګریزان ډېر ښه خلک دی جي انګریز د کوم طرفه ښه سړی خو د هغو دلته خپل کسان شته که نه زما په ملک کې د هغو کسان شته چې په ډالرو باندې اخیستې دي او د هغو د طرفه د هغو چې کوم دی نمایندګي کوي. زما ملک پاکستان دا ملک پاکستان د کلمه توحید لا اله الا الله په بنیاد باندې جوړ شوی ملک چې هر یو حکمران راځي نو موږ په دغه کلمه باندې دوکه کی او لاړ شي په کرسۍ باندې کینی او سوی وزه د مسلمانانو حکمران یم جی ته د مسلمانانو حکمران تا خو د هغې مظلومي ډاکټر عافیه صدیقي تپوس چرته ونه کو هر سړی د خپلې کرسۍ دپاره غلی او یو کس راپانسېدو چې هغه دا ووایي چې هلکه ما ته حکومت میلاو شوی دی او دا 20 کال دی او دغه معصومه بس دی که نه یو کال هم له تکلیف ورکو 2 کال هم له تکلیف ورکو جو بس دی پرېږدی که نه د دې په وجود کې آخر څومره طاقت دی او د هغه زنانه سره دا دومره ظلم کېږي لیکن یو مرد مجاهد هغه راپانسېدو چې هغه دا ویلي چې زه یو اواز اوچت کړمه اوس په دې یو څو ورځو کې دا سینیټر مشتاق احمد خان صاحب زه د زړه نه د هغه قدر کوم د هغه د زړه نه قدر کوم او د دې وجې نه یې کوم چې په دې دومره خلکو کې دا سړی راپاڅېدو او ده ووایي چې بهیزه ځمه او د هغه خپلې خور یا لور هر حیثیت سره زه د هغې تپوس کوم او د دې ځای نه روان شو امریکې ته لاړو او هلته چې کوم دی د هغو په مخ کې د دې ټولو انګریزانو مخې ته ودرېدو او د هغې مقدمه چې کوم دی هغه لړاو کړه نو هلته ورته څه وایي تا ته پته شته د افسوس او د شرم مقام خو دا دی که نه د هغه ځای نه جواب څه میلاو شو چې ته خو راغلی
او ته وی چې زه عافیه صدیقه آزادوما خو د دې د ازادۍ چابي کوم ځای کې پرته ده تاسو ته پته ده د دې د ازادۍ دا خو چې تاسو کله ویلې وي یو میاشت بعد هم درکوله خو چا یې تپوس نه دی کړی نو موږ څه ووایو د دې چابي خو په اسلام آباد کې ده تاسو د هغه ځای نه بل پاس کړئ خبره ختم دا موږ در آزاده کړو دا څومره لوی منافقت دی زموږ سره چې هر سړی راځي او ډاکټر عافیه صدیقه داسې ده او ډاکټر عافیه صدیقه داسې ده او د قوم لور ده د قوم لور د کوم طرفه ده په 20 کاله کې چا تپوس نه دی کړی او دغه یو مرد مجاهد را پاسېدو او هغه لاړو هغه وایي چې بهي زه د خپل لور او د خپل بچې او د خپل خور دا زه آزادول غواړم زه داد پیش کوم داسې کس ته او هغه کسانو دپاره د شرم مقام دی د ټولو حکمرانانو دپاره کوم چې پاکستان باندې حکومتونه کوي او هغو د اوسه پورې د دغه مظلومي تپوس نه دی کړی